نو عرض داو چې کله انسان د لاس جوړ کړي کول سټوریج یو کال د پاره یو شی محفوظ ساتلی شي نو د پیغمبر د لاس کڅوړه هغه به موسمه قجوري نشي راويست. تاسو خبره نه ده. ابو هريره چټه جاری سو اوس در تخیموس زمونږ د زمانه یو وظیفه ده اې کې 12 ورځې چیلاو باسه او استاد کور څومره خرچ چي دي اچ سار را پاس استا بالغ لاندې بپرو. تاسو خیال را دا اورېدو خبرې نه دي درته دلیدو خبرې. 12 ورځې مهنت کول غواړي او هغه نه بعد استاد کور چې 50 روپے ورځي او 100 روپے ورځي او چې سار را پاسه بالغ لاندې باندې لوټ کو. بهر تقدیر ما سره دا وظیفه نشته ځنه چې اوس ما پسې مانځنه پس را لغه شي چې نو عرض داو چې ابو هريره هغه کڅوړه ور سره و بس د پیغمبر عاشق او کار به بل نو سیوا د دینه چې بداسې لري بناستو د تبه کته او یا به خبرې شروع شنو نږدې براغه او خبرې به اورېدي په تمام ذخیره حدیث کې دا ابو هريره نه لوی راوی بل نشي په تمام ذخیره او دا ابو هريره نه لوی عاشق او لوی لیونه بل نو. یو سره چې لس ورځې نهر یو استاد مخ ته ګوري او په موړي نو دا اوس عقل منی دي لس ورځې نهر او صرف د پکاتوي تمام لوګه دفش تند دفش. مولانا روي عاشق را شد مدرس حسن دوست دفترو درسو سبق شارو. عاشقانو دفتر نوکری ملازمات دکانداری ارڅ چي دي هغه د محبوب حسن. تاسو خیال راغی هغه به وی چې لبو لالو خطو مشکین بتا رازه ور حسن است بنازم دلبری خودرا کے حسن شی و آدا. د دنیا محبوبان چی داغي حسن بنوټی وی زپ هغه معشوق ناس کوم چې چاله د دواړو جهان حسن خدای پاک ورکړي. تاسو خیال راغی نو عرض میں داو چې ابو هريره په کوم ورځ حضرت عثمان شهید شو لو یا لګولاوا او دناغه کڅوړه پاغه لګولا کې ورکش چې ورکش ونه د په یو ډب کناسته دا شعر وایي چې للناس هم ولي اليوم هماني للناس هم ولي اليوم هماني فقد الجراب وقتل الشيخ عثماني للناس هم ولي اليوم هماني فقد الجراب وقتل الشيخ عثماني. دخلکو خنن یو غم دی او زما دو غم دی. یو غم می هغه کڅوړه ورکی دل دي چې کوم زما محبوب مال را کړی او دویم غم می وقتل الشيخ عثماني. دویم غم می بیا د حضرت عثمان قتل بیا به داوی په زمانه جاهلیت کې به هغه څوي او زمانه د رسالت کې به بیا څوي لکه حسان بوي ما ان مدحت محمدا بمقالتي
ما ان مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي. سړی خو په اشعارو باندې د بل حسن اوچتای او جوړی پی زستا صفت کومنو زما په صفت کولو به تو اوچتی. حضرت حسان وی نا ما ان مدحت محمدا بمقالتي په خدای قسم چې زه په خپل اشعارو د پیغمبر مدح نه او نه د شان په اوچتو غرض مې څه دی لكن مدحت مقالتي بمحمدي دا خپل اشعار د په صفت اوچتو زما اشعار په اوچت شي چې د صفت کوم زما د اشعار او رتبه په اوچتي بیا دا عرض میں دا کولو چې په زمانه جاهلیت کې خو عمرو بن میمون د 20 نه کم نو او دی وی كنت فی الجاهلیه دا واقع ما کړی و د زمانه جاهلیت په زمانه کې. نو امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث په خپل کتاب کې نقل کولو ما ته وی چې کچھ نہ کچھ یہ بات بھی دماغ کو اپیل کرتی ہے. ماورتے لیے اپیل کی بات نہیں ہے یہ حدیث کی بات. دا حدیث چچاوی په دغه وخت کې ابو بکر او عمر او عثمان او ابو جهل د 1000 واټ بلب بلیده. ابو بکر او عثمان پتنګانو په شمع ځان قربان کو. ابو جهل پستر ګړوندو رڼا و نظر نه لګ. تاسو خیال راغی لکه چې د پیغمبر دنیا ته راتلل داسې وو لکه یکدم تیار کې چې د 1000 واټ بلب بل نو چې یکدم تیار کې رڼا راشي. د حیواناتو کې وګورئ حیواناتو کې بعض حیوانات داسې دي چې رڼا وګوري نظر نه لګي لکه خاپیرک د شپې چې ګرځي د چرنا وګوري بیا چرته دیوال پورې اون خلی نظر نه لګي. او پتنګ وګوره چرنا وګوري ترغه تنزي چې ترسو پورې ځان په قربان کړي. شیخ سادی وی کنه چې ای مرغ سحر عشق ز پروانه بی آموز کان سوخت را جان شد و آواز نه آمد. او د سحر چرګا عشق د پتنګ نزدا کا په معشوقي ځان قربان شي او आवाज یې څوک نه ستیش شملان دي یا لایټ لاندې سارو ګورې ډېری ډېری پتنګان پراتی आवाज چانی د زیاولک صبرونه نه چې ټول لس کال وشو چې وای 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 نه وزر وسوځېدو نه لاس وسوځېدو نه شیروانی وسوځېدا اس بلاو نه والو د اسلام عاشق دی او صاحب داسې په مین دی چې راشه قسمت خدای چې په بیت الله کې دعا کړې ده. کراچۍ سوځي لګیا دی سند سوځي لګیا دی په ملک اور لګېدلې دی. کراچۍ کې چې کوم حال وشو سبق دې زده کی د کراچۍ حکومت. نو یو طرف ته د ملک حالت وګورئ او د بیروزګارۍ حال وګورئ او بل طرف ته صاحب دې حاجه لوټ جوړ دے داسې لوټ جوړ دے چې پناه چاته روټای نه ملاوي چاته د سر د سوري زین ملاويږي او څوک چې ابل شپه زمونږه دا ترانسفارمر سوځیدل د بازار والا نو یو ما خام سوځیدل دی بیگا به چرته نیمه شپه کې جوړ کړی مالکدا ترانسفارمر د وزیرانو سوځیدل یا د گورنمنت هاوس سوځیدل بیا به تاسو چل
التبم دا ویلې چې جبل ګورو لګیای او ګرځو ورپسې او که خیری داد را روان دی او سړی لګیا دی او پلان دا ویلې خدا مونږ درته سړی ځامن نه ښکاري تا بجلی فیل کې دو سره تا دغه لګې دلی دی جنریټر اټومیټک لویا بجلی فیل شي اټومیټک جنریټر چالو شي صاحب خبرم نه چې ګینه بجلی فیل شوی هغه د بادشاہ خزي دي صاحب بادشاہ خزو ته چاوي خلک د لوګي مړ شو ولدا دکانونه لګ ډک دي د ورجو ورونه دادي خوري کنه هغه ته دا پته نه و چې ګینه دکان کې په پیسو ورجی ملایي کله بادشاہ خزو څه خبره بادشاہ خزه ته دا پته لګي چې په پیسو څه ملایي اوس خو د بادشاہ خزه څه کې خدای پراسته کې زمون خزو تم پته لګي چې په پیسو څه ملایي چې مفت راځي اوس خو مفت چکرې شروع دي او د دې خلکو خزو ته پته نشته چې په پیسو څه ملایي هر شی مفت بیا خبره ده چې دا شرمېدلی په پويږي نه کابل نه یو سړی تلو هندستان دی ولوي دکان ته ورغه دالوا کړه ډک پروت نو دې سړی وې چې دا سړی جوړ لوند دا دکاندار دومره الوا پرته دا دې خوري ورته ناشته نو د لاس ورولې چنوړې راغسته په خله منډه چې هندو په خلاصو دا پیراټوب کړی ځکه چې د هندوانو کې دا رواج دی چې د مسلمان لاس به څه شي ته لګېدو ته نه پرېږدو دا د هندوانو مزاج ځکه کرکه به مونږ نه کوله و آرامي غوندې قوم وهله او پولیس ته ویلي دي چې دا لوا ټول کړه پلیت کو لاس ورو پولیس نیولې دی او مړه په خره سور کړي دی مخه ولا تور کړي دی او ماشومان ورپسې کړي او ټیمه ور کړي دی او ټنګې دا او د په خر سور روان کړي سمودا پس چې وطن تراغه کا وطنانو ته تاسو کو چې به هندستان رفته بودی وی چې بلې سه او تلهم چتور وطن بود افغان هندستان نو دی ورته وی چې بسیار خوب وطن بود بسیار هندستان ډېر خپل برای چی وی خوردن حلوا درونجا مفت حلوا پکې مفت ملاوي زګر دی به وقوف ته خوردن حلوا درونجا مفت سواری بخر مفت وفوج وتماشاها مفت فوج بم در پسی او تماشے بینڈ بازی بغگیگی دار سال تا مفت ہندوستان دسی خمل اس کلغوں نے عقل لرئی ما دے خبر تو گوری چالوائے خڑا دا سچ ورت ملو سزا وا لیکن دی بے وقوف تینا عیش جوڑ او دی حکومت سره چې سکیږي دا دوی ته سزا ده په کراچۍ کې 150 خلک ژوندۍ اور کې سوځېدل دا د دې پوزه پرې کېدل دی بیا خبره ده چې دوی په شرمېږي کدوې کې د حضرت عمر ایمان وې او هغه به وی چې د دریای دجله په غاړه یو سپید تندی مرشی نوم بهم الله تپوس زمانہ کوي چې ستا په دوري حکومت کې یو سپید تندی ولی مر مهاجر دلته آباد دي پکار دا او هر حکومت ما خو درته سلوخ کاله کې ما د سړیتوب حکومت نه دی لیدل بالکل او نه به راته څوک ثابت او نه مې آینده چرته خوب ګور خوبم نه ګور
پسلیخ کاله چې د دې ملک نظام به ټیک شي. مهاجر دي دلته، کابلیان دي، بهاریان دي، هندوستانیان دي، ټول لا اله الا الله محمد رسول الله. مدینه ته چې د مکی مهاجر لاړ نو پیغمبر امیر، د مدینه خلق انصار او د مکی خلق مهاجرین. نو پیغمبر دواړه ډلې کېنول، وی چې تاسو د یو ملک او دوی د بل ملک، نو زه ستاسو منځ کې عقد مواخات قائموم. عقد مواخات دا معنا چې زه د انصار او د مهاجرینو منځ کې رورولي جوړوم، چې تاسو سبا منځ کې دا فرق نه کوي چرته چې دا مهاجر دی او دا انصاری دی، تاسو به یو ورونه یې. چې پیغمبر دا عقد مواخات قائمولو، یو پکې را پاسې دو، وی یا رسول الله ما سره به د دسې سړي رورولي جوړی چې ښځه یې نه وی. چې ولی؟ وی جی په تشه رورولۍ خبره نه کړي، چې کم د مکې نه هجرت کړی یو ښځه یې نه، زما دوه ښځې دي چې یو ښځه ولا ورته، زه دسې رورولي ورسره جوړم. او دسې هم نه چې زه طلاقه کوم او دلی ورکړم، نه، دی به کور ته بیایم او دواړه ښځې به ورته خیم چې د ده کومه خوښه شي او هغه زه طلاقه کوم او دلی په نکاح ورکړم. حکومتونو ته خو داسې پکاري چې مهاجر د بل ملک راشي نو د هغه ملک خلک کېني او د دې منځ کې عقد مواخات جوړ کړي، د دې منځ کې یو اصول جوړ کړي، د دې منځ کې یو رابطه او تعلق جوړ. او دا خو د سر کار دی، د غټ سرو کار خو نه دی. دا خو د اهل کار دی، د نه اهلو کار خو نه دی. زما عزیزان، نن ټول ملک کې اور لګېدل، اور روټۍ چاله خوند نه ورکوي. په کالجونو یونیورسټو کې وګوره سبقونه هلکانو ته خوند نه ورکوي، بد دماغې لګیا یې څه نقشې جوړوي. دکانداری چاله خوند نه ورکوي، روزګار چاله خوند نه ورکوي. اوس ته ماته ووایه چې 200 خلک ژوندي په اور کې واچولی شو، دا چې د چا ښځې او د چا بچي وي، آینده به دغه ځای کې څه حالي، وخت به دوی سره څنګه تېروي. بار تقدیر دا پښتو شعر دی، وای د خدای په لوی کرم بکیږي، په عقل ګرانه د زما د آشنا مینا. که د خدای کرم وشو خو دې ملک ته به د خیر څه اسباب خدای پاک پیدا کړي، او سو پورې چې د عقل تقاضا ده، زما عقل خو کار نه کوي. واخر دعوانا